السلام علیکم خوبو مینوالو د اختر روان دی په دې موقع یو اهم ویډیو چې د هغه سره شیر کوم خو تاسو نه دا هیله لرم چې ویډیو چې د هغه مخکې را سره ډېر زیات شیر کوو چې زموږ د ټولو لپاره د هغه خیر دی پکې او زموږ د ټولو لپاره دا یو اهم پیغام دی په دې کې اختر روان دی په دې موقع باندې خلک چې دی ورډزې کوي او مختلف دغه کوي نو د دې چې د اجتناب پکار دی او خاص کر پښتنو ته دا پیغام کوم چې ای پښتنو کله به موږ چې د هغه پوهېږو په کله به موږ چې د عقل راځي چې زموږ ماشوم وشي د ماشوم په موقع باندې منګه ډزې کوو بیا چې کله ماشوم چې دی هغه سنت کوو په دغه موقع باندې منګه ډزې کوو په واده کوو په هغه موقع باندې منګه ډزې کوو نو د پښتنو ټول دغه چې دی په ډزو کې تېر شي دغه رنګې د ماشوم والي نه چې دی د انډیا د واده د دغه پورې منګه ډزې کوو نو بس بیا رانه نوجوانان او دغه چې دی بیا رانه په ډزو کې لاړ شي د موقعو دغو کې لاړ شي نو عرض دا دی چې دا د شریعت هم خلاف دي د قانون هم خلاف دي په دې موقع باندې چې دی د خوشحالۍ موقع ده د الله تعالی طرف نه یو د خوشحالۍ موقع موږ ته چې دی راغلي ده چې په دې موقع موږ ډزونه چې دی احترام وکړو ځان وساتو او د لږو خوشحالۍ دپاره د نورو چې دی د خاندانونو چې دی د خفګان سبب وګرځېږو په غونډې کې اکثر خلک پکې ولګي هغه غم په کور کې راشي نو څومره لوی نقصان جوړوي نو عرض دا دی چې په دې موقع باندې او بلکې مشران چې څومره خپل کشران د دې نه منع کړي بلکې په تاکید او حکومت او زورونه سره چې خپل کشران موږ د دې موقع باندې د ډزو وغیره دې سودونه منع کړو دا زموږ لپاره د خیر چې دی هغه سبب وګرځېږي او دا چې فضول خرچیم د اسراف هم د اسراف نه قرآن او شریعت چې دی منع فرمایلي ده ځکه فضول چې دی پیسې نن سبا یو کندوز په څو باندې دي او دغه پیسې فضول چې دی الوزي نو په دغه موقع باندې چاته بچوله پیسې راوړي چاته جومات مدرسه کې ورکوي د خیر ښېګړې کار کوي نو دا به چې دی زموږ دپاره د خیر سبب شو ګوره داسې هسې فضول چې دی اسراف به شي نقصان به شي خو چې خدای مکه چاته څوک ولګي نو څومره لوی غم به چې دی هغه جوړ شي نو د دنیا به غم جوړ شي او د آخرت هم چې دی موږ به ذمهوار وګرځېږو نو عرض دا دی چې په دې موقع باندې